مونږ ته تش دا ښکاري چې یاره به سړی هلته وتړپېدو به دا یو 2 منټه سخته ده تېره شوه پې نه دا ډېر عجیبه سخت دی. بعضې وخت کې مونږ په داسې اعمالو کې مبتلا شو چې د هغې سبب زمونږ د مرګ سخته راځي، زمونږ د قبر سخته راځي او یقین وساتئ چې الله مونږ نه ډېر خفه دی زمونږ په دې اعمالو باندې. خفه په دې دی چې بیت الله دې را باندې بند شو، مدینه منوره را باندې بند شوه، دا دې بیا د الله طرف نه عذابونه قسمه قسمه راځي. په مونږ بیا رمضان کې مساجد بند، اعتکافونه بند. یو ملګري راته خبره کوله، وی د ګنبد خضرا مخې ته به خلک کېناسته صرف هغه د سترګو یخوالي دپاره چې مونږ به ملاړو ماښام ټایم کې به هلته ډېره عجیبه ښکلې نظاره وه چې دا ماښام دا نور پروزي ټول خلک راشي، دننه مسجد پرېږدي، بهر په دې صحن کې ناستې مدینه منوره کې څوک درود شریفوي په حضور پاک، څوک استغفار کوي، بس ناستې هلته خوندونه هغه ځای نه اخلي. او په هغه ځای کې سپي ګرځېده. یو معمولي ډاکټر لځي هغه نه ته ټایم اخلي، بیا هم چې هغه له ته لاړ شي هغه تاله سم وخت نه درکوي او رب درته وایي زه احکم الحاکمین یم، بادشاهانو بادشاه یم، زه درته یم هر ټایم ما سره خبرې کوه، ولې را سره نه کې؟ زمونږ پړه کې اشتیاق پیدا کېږي چې زه کلام ووایم، قرآن ووایم. بیا دا سوچ مونږ د شعبان د میاشت نه شروع کړو چې په رمضان کې به یو وایي زه به 2 سپارې ویم، بل وایي زه به 3 ویم، بل وایي زه به 10 ویم. خو چې پیلنۍ روژه راشي یاره یو پو مې نه ده ویل ړه مې تنګ شو یاره اوده به شم، ړه مې تم شو قرآن راله مزه نه راکوي. د هغې وجه څه ده؟ ما ځان نه دی عادت کړی، دې سره ځان وابسته کې، ځان عادت کې. اوس هم لا ورځ شته، نن دې پو وویله سبا نیمه سپاره ووایه، بله ورځ د نیمه وویله بیا هغې نه بله ورځ 3 پاوایي، بیا یو وایي، داسې به ته دې سره تعلق ساتې زیاتې به ورو ورو. حضور پاک به چې کله تهجد کول پیلني 2 رکاته به یې داسې کم وکړه، په هغې کې به واړه واړه صورتونه ول، ورپسې به یې د هغې نه زیات ووې، ورپسې به یې د هغې نه زیات ووې، تر دې پورې مور عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وي د حضور پاک خپې مبارکې به وپړسېدې. حضور پاک به په دې میاشت کې روجې زیاتې ولې نه وې؟ د دې دپاره چې مخکې رمضان را روان دی، هغې له تیارۍ دپاره چې هغې سره د مانوسه شم، عادت شم ورسره. خو موږ دا نه غواړو، ډېر زیات لرې شو. ګورئ او یاد وساتئ د الله د طرف نه حکم بدلیږي، د الله نظام به راځي. فرعون یې نه پرېږدي، د وخت فرعونان یې نه پرېږدي. د هغې سوچ څه جوړ شوی دی؟ پیسه وګټه. د عالمي میډیا خبره دا ده وی د پاکستان سیاستدان سړی اخیستل څه ګران نه دي، وی صرف $1 بلین د دې په مخ باندې به ورلوي ټول پارلیمنټ د لا اخلم. د یو قیمت به 15 کروړی، د بل به شپږې که ډېر زیات یو 20 کروړه که د یو کس. او زه له داسې علم ولې هغې ته پته ده چې دا ایمان خرڅولو والا دي، دی به ایمان خرڅوي. او نن سبا زمونږ چې کم لوی لوی خلک ناست دي هغې ته د اسلام نه خبر نه دي، د قرآن نه خبر نه دي چې قرآن ماته څه وایي، رب ماته څه وایي. خو د الله چې کله یو نظام راولي ابه بلکل سکنډلو کې د هر څه بدل کي، او رب خپل د خلافت نظام خامخا راولي. ګوره دا یاد سوی د قیامت ټول علامتونه مخې ته راغه. دا سوچ زمونږ روان دی. یاره انسانیت هم شته یار، انسانیت هم لږ پکار دی مونږ کې، خو دا به هله راځي چې مونږ په خپله سم شو.